هغه په مناسبت سره چې کله رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د مکې نه هجرت کو مدینه منوره ته او بیا دغه وخت چې کوم دی هغه د بلسم محرم الحرام رضوا چې کله رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د خیبر د فتح د لپاره صحابه کرام تیار کړل چې دا د اسلام د جنگونو نه یو لوی عظیم جنگ دی پدې کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تیار کړل او د مدینه منوره په زندګۍ کې چې کوم دی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د مختلفو ممالکو بادشاہانو ته چې کوم دی د هدایت او د ایمان راوړلو خطوط چې کوم دی هغه ولیکل د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پلاس باندې چې کوم دی هغه بادشاہانو ته ورسول چې په هغه کې د روم بادشاہ د فارس بادشاہ او د مصر وغیرہ دا سره پیرست دې بادشاہانو ته چې کوم دی دا والی نامه ورسېدله چې چا هغه قبول کړله ایمان راوړو الله هغه کامیاب کړل او چې چا هغه قبول نه کړله جنگ ته تیار شو صحابه کرام چې کوم دی دا هغوی سره معرکه وکړله او مغلوب یې ذکر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تعالی رب العزت دې آیت مبارکه کې فرمایي قل یا ایها الناس قل تو اے زما محبوبا یا ایها الناس اے تمام جہان انسانانو انی رسول الله الیکم جميعا ستاسو ټول ته چې کوم دی په شریک سره الله رب العزت پیغمبر را لګلې ما الذي له ملك السماوات والارض دا هغه الله د طرفه چې دا هغه بادشاہي پزمکو اسمانونو کې قائم ده یحیی و یمیت چې هغه جمع کول کوي او مړ کول کوي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي نو تاسو په هغه پیغمبر باندې ایمان راوړئ چې هغه امید لکه څنګه چې دې پیغمبر ایمان راوړی دی په الله باندې او د هغه په کلماتو باندې واتبعوا لعلکم تهتدون او تاسو تابعداري اختیار کړئ د دې پیغمبر د فار د دې چې تاسو ته هدایت میلاوي شي